بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم الهمني رشدي حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. پرون سبق کې منګه د مثال او قواعد او هغه ویلو. د مثال په قاعدو کې تقریبا 13 قاعده منګه بیان کړې وي. ولندو الفاظو کې تاسو ته هغه گردان کومه. منګه پرون په مثالو کې دوه قاعده د عیلتون ویلې وي چې د عیلتون اولنې قاعده ده چې هر هغه مصدر چې د فعل په وزن باندې د فا کلمې په مقابله کې د فا کلمې مقابله کې واو راغلی وي نو دغه واو با د واو حرکت ما بعد ته نقل کول واو حذف کول او د دې په عوض کې په اخر کې تار وړل واجب دي لکه وعد وزن چې په اصل کې دا وعد وزن نبا عیدتون او زینتون او کچرتا فا کلمه مفتوح هوا نو بیا به هغه ته فتح ور کول هم جایز دي لکه ساعه ویل شو بیا د دویمه قاعده دي ته د عیدتون دویمه قاعده هم وي اقامت او استقامت ولا قاعده ورته هم وي اداره چې کله د مصدر نه یو حرف حذف شي نو په دوو صورتونو کې دې په اخر کې تار وړل واجب دي. نمبر 1 چې دا حرف حذف شوی بغیر د التقاء ساکنین نه لکه وعدنا چې کله دا واو حذف شي نو دې په اخر کې تار وړل کې عیدتون او کچرتا یاد شي چې د التقاء ساکنین د وجې نه غورځیدل وي او التقاء ساکن اجتماعي ساکنین یو شری وس د اجتماعي ساکنین قاعده منن وای ان شاء الله نو کله التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی او بری کې یو ساکن ته انده بګی تنوین نوي نو بیا هم دای په عوض کې تار وړو لکه اقامت استقامت پاسو کې اقوام استقوام وو اول بګی مون یقالو باو قاعده چلولنن به ان شاء الله مکمل و یقالو باو قاعده نو هغه د وجه نمنګ د واو یا د واو حرکت ما قبل قاف ته نقل کو التقاء ساکنان اقام استقام نو الاول یو مد یو په حذف کو دی په اخر کې تار وړله جو اقامت استقامت ته جوړ شو بیا درېمه قاعده موږ د یعدو قاعده ویلو او یعدو والا قاعده هر هغه چې واقع شي د علامت مضارع مفتوح د کسره په مېس کې نو بغیر د شرط نه دا واو حذف کول واجب دي لکه یعدو چې په اصل کې یعدو تعیدو چې په اصل کې توعیدو او کچرتا هر هغه دویمه حصہ ده چې هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوح د فتحې په مېس کې نو دغه واو حذف کول واجب دي خو شرط ورلره ده چې د عین یا د لام کلمې مقابله کې به د حروف القین او حرف راغلي وي لکه یا هبو چې په اصل کې یو هبو یا سعو چې په اصل کې یو سعو یا سعو چې په اصل کې یو سعو او درېم حصہ د دې قاعده ده چې کله یو باب د چې راغلي ماضي قلیل استعمال وي د سر نه استعماليږي نو هغه کې هم واو حذف کول دا واجب دي لکه یا درو چې په اصل کې یو درو تاسو ما ته فکر ده دی غوړي کتابونو میدامون ته مګورئ بیا موږ ویلو چې میعاد قاعده میزان قاعده او دغه شان دي یوسر قاعده او مزراب مزاريب او کوتب زورب ولا قاعده دا ټول به یو کې دي بیانېږي چې هر موږ حرف علت واو الف یاری د واو مقابل د واو سره موافق تنه د ضمه ده د الف سره فتحه ده او د یا سره کسره ده نو کله چې واو راشي ساکن وي او مخکې ته یا راغلی وي نو هغه مخکې ته کسره راغلی وي نو واو به منګه په یا سره بدلو لکه میزان میعاد چې بس کې میزان میعادونو یا راغلا ساکنه ده مخکې ته ضمه راغلا نو دا یا په واو سره بدلول واجب دي لکه یو سرونه یو سرو او کچر الف راغله مکه دي کسره دا جو الف به منګه په کسره سره بدلو او دا کتابون والا مضارب والا قاعده ده پوه او الف ته مکه د ضمه راغلی دا نو دا الف به په سره بدلو او دا زورب والا قاعده پوه زورب او قوت له دا قاعده بیا ویلو چې دا د دې قاعدو د لپاره شرط ده چې دا واو او یا به د باب افتعال د فاعل می مقابله کې نه راغلي کچرته واو یا د باب افتعال د فاعل می مقابله کې راشي بیا دا واو یا پتا سره بدلول او د تا پتا کې ادغام کول چې دا واجب دي لکه اتعدا ایوتعدا او اتصر خو د دې قاعده لپاره هم شرط ده چې دا واو یا بچنه بدل نه راغلي او اتخذ چې دا شاذ ځکه چې بلیږي حمزه دا یا چې دا حمزه نه بدل راغلي او بیا کوم قاعده چلیدلی ده بل قاعده اواعد ول قاعده چې کله دوا واونه مفتوحه کلمې په شروع کې راشي نو یو اولنې و په همزه سره بدلول واجب دي لکه واعدون اواعد او واو چې مضموم د کلمې په اوله کې راشي او په منځ کې راشي په همزه سره بدلول جایز دي لکه وجوه وعدن اعد ادورن ادورن او کچرته واو مکسور وي چې د کلمې په شروع کې راشي نو هغه ست په یا سره په همزه سره په حرف سره بدلول چې دا جایز دي لکه وشاقن اشاقن
دا اوس ما تقریبا 15 منټه ولګیدل په 15 منټه کې مونږ چې دنه یو شل 20-25 سکند په موږ دعاګانې ویلې او دا غي نه خو موږ دا قاعده په سلونی منټه کې ټولې دا مثال او قاعده یې کړې نو کټول یو نو وجه دا سبق بازو قسم په کوئی سبق دوم نو وګد نو وګد سره دا خو سلونی منټه سبق ته او دا نور به موږ تشریح کوو نور دا څونه پرون چې موږ څونه سبق ویل پرون موږ 45 منټ کې ویل او نن موږ په څونه سات کې په سلور منټ کې او پرون مې په سلور منټ کې ځکه نه شوې چې تاسو به پوهیدای نو پرون به کې تفصیل شو او نن چې بیا شو واوړې دی جو بس ذهن کې راغی کنه حاجی نن سبق کې موږ د اجوف قاعده شروع کوو اجوف زنه پیژنم تاسو پیژنئ اجوف څه ته وایي چې عین کلمې په مقابله کې پکې حرف علت راغلی وي چې عین کلمې په مقابله کې پکې سره راغلی وي حرف علت راغلی نه ایدا سوې اجوف الکه په عربی کې د دغه ته جری کنه خېټه ته جوف وي جوف او دا خېټه هم د انسان په مینس کې کنه انسان د وجود په مینس کې خېټه نو دي ته هم د اجوف څخه وي چې دي هم په مینس کې په خېټه کې د حرف علت راغلی نو دا اجوف ستوي چې د عین کلمې په مقابله کې پکې سره راغلی وي حرف علت راغلی وي حروف علت څو دي درې کم دي واو یا الف نو دا وا اجوف واوی اجوف یائی او اجوف الفی اجوف واوی ستوي چې د عین کلمې په مقابله کې پکې حرف علت واو راغلی وي اجوف یائی ستوي چې د عین کلمې مقابله کې پکې حرف علت یا راغلی وي او اجوف الفی ستوي چې د عین کلمې په مقابله کې پکې حرف علت الف راغلی وي او دا اجوف الفی چې دا پکې نه راځي اجوف الفی پکې نه راځي د دې وجه دا چې دا الف چې کله هم په اجوفو کې الف راغی نو دا الف خپل اصلي الف نه دی بلکې دا الف بیا د واو نه بدل شو یا بیا نه بدل شو اوس پتا سو ویلې په هر ځای کې چې الف راځي د عین کلمې په مقابله کې په هر ځای کې چې الف راځي د عین کلمې په مقابله کې هغه خپل اصلي الف نه وي بلکې یا به د واو نه بدل شوی یا بیا نه بدل شوی نو که اجوف الفی په کې رالو نو بیا په پته نه لګي چې دا د کلمې خپل الف ته او کنه دا رچانه بدل شوی راغره نو دا یو موږ چې دونه مسله موږ ته جوړي موږ به تکلف شو دا کوم شی چې مسلې جوړي راغی نه قلاري ته پکړ دي نو دا اجوف دوه قسمونه شول یو اجوف واوی ایو اجوف یائی اجوف واوی څه ته وایي د عین کلمه مقابله کې حرف علت واو راغلی او اجوف یائی څه ته وایي حرف علت یې راغلی پدې پوه شوي او پدې کې یو څو قاعده بیانېږي موږ ته یو څو قاعده بدن وایو سبا ته سبا ان شاء الله کټول نه نو شجوم خیر دې موږ سره غړنه ده ها ټول به ان شاء الله دا ولنه قاعده ته ویل کېږي قال با دا اجوف قاعده او دا دغه قاعده چې کوم دي دا اجوف قاعده او د ناقص قاعده د دې د یادولو اسانه طریقه دا چې تا تکل د دې دا کوم قاعده نوم ده د دې قاعده ته د اصل یاد وکنه اصل نو ته پوه شو چې لکه نیم کرتا خلاص کو پوه شو لکه دا یقول یبيع دغه قاعده د قال با قاعده دا لاول به تر دې اصل معلوم کی چې دا قال باصل کې قواله ده او با باصل کې سره بیع ده یا لکه یقول یبيع قاعده زوما نو ته الاول د یقول یبيع اصل معلوم کی نو ته بیا قاعده ویل اساني لکه یقول باصل کې سره یقول یقال یباع قاعده دا ندی بدل اول اصل معلوم کی چې د یقال اصل سره یقول قیل بیا قاعده نه لاول به قیل اصل معلوم کی چې قیل اصل سره قویلا چې تا د اصل معلومو کنه د پوه شو چې نیم کرتا وکړو بیا صرف فکر وکړي لکه زه قال با قاعده بیانوما نو ما تاسو دلته ولیکل د قال او د با اصل مې ورته ولیکو د قال او د با اصل مې ورته ولیکو کنه اوس ګوره اسانه خبره ده قوله وزن سره او بیع وزن سره اوس ګوره هر هغه واو او یا چې د عین کلمې په مقابله کې دي کنه دي هر هغه واو او یا چې د عین کلمې په مقابله کې راشي ما قبل ته مفتوح وي نو دا واو او یا په الف سره بدلول واجب دي واو او یا د کلمې د عین کلمې په مقابله کې راشي کله عین کلمې په مقابله کې راځي دا ټکه پکړوایم هر هغه واو او یا چې مفتوح وي هر هغه واو او یا چې مفتوح وي ما قبل د دې نه هر هغه واو او یا چې متحرک وي هر هغه واو او یا چې متحرک وي او ما قبل د دې مفتوح وي نو واو او یا په الف سره بدلول واجب دي واو او یا متحرک دي کنه دي دا قواله ده وزر دي په دې معنی ولي کومه خوفه طوله هر قسم حرکت پر راتلی شي واو او یا متحرک دی یا لپاره مثال لکه
ها واو او یا د کلمې د متحرک دي ما قبل لري مفتوح ده واو یا په الف سره بدلول واجب دي د قولنا بس جوړ شي قال د بیانا بعد خوفنا د طولنا قال دا ګرانه قاعده ده هر هغه واو او یا چې متحرک وي او ما قبل لري مفتوح وي واو او یا په الف سره بدلول واجب دي قاعده بس دقه ده وس په کم ځای کې چې دا واو او یا متحرک او ما قبل د دې مفتوح هوا واو او یا متحرک او ما قبل د دې مفتوح وکنه نو او الته کې بیا هم لکه په قران مجید کې یو ټکی راغلی دی چې واو یا متحرک دي ما قبل د دې مفتوح دي او بیا به هم قاعده نه چلیدلې ها او یا په حدیثو کې راغلی دی چې واو یا متحرک دي او ما قبل مفتوح دي او بیا به هم نه چلیدلې نو تب په شي چې په دې کې د قال باع شرایطو کې یو شرط نشته اوس د قال بعد ډېر شرایط دي او کته د ټول نه دیږي جو بس د قال بعد لپاره شرایط دي په کم ځای کې جنې چلیلې جو بس هغه پکوایا لکه زه تاسو مې فلما اثقلت دعوا الله ربهما دعوا ده په قران مجید کې واو متحرک ته ما قبل لري مفتوح ده کنه نو بکار خدا وا چې دا واو متحرک ما قبل لري مفتوح تب الف سره بدل کې خو نه بدل شوی پوه شو نو ته د سینې شو ویل چې قران غلط ده نعوذ بالله قران نه قران مجید نه غلطو وایا د قال بعد پر شرایط دلګه هغه شرط نشته جو ته وای چې رل کې شرایط سوري وایا خو سوال منزله شرایط مال ټول نه راځي خو یو شرط پکې راځي چې د واو نو مستبالغ د تسنیه نه راغله دلګه الف د تسنیه راغله جو ته په قاعده نه چلل پوه شو بنه باندې لکه دا شرایط کته ټول یاد کړ ډیر خپل خبره ده الله دی وبخه او کدیات نه کړلو نو لکه دغه خبره باندې استا کړی چې سب دغه قاعده یې لکه په کم ځای کې چې واو یا متحرک راځي ما قول مفتوی د دې غپلار او نکبه هم بدليږي که بدل نشو نو ته پوه شې چې ور پدې کې هغه شرایط پکې نشته لري اوس تا شرایط نه لري کنه نو ته بس هغه شرایطو کې یو شرط وایدا لري یو پکې دار او پکې خامخای پوه شو لکه دوست ته ولوي مې اخشینا یا متحرک ده کنده ما قبل مفتوح ده کنده فکر خدا را چې تا بدل کې و نه بدل شي ولی ولا قال بعد بعض کوم شرط هغه شرط پکې نشته و کوم شرط پکې نشته د قال بعد شرط وداله چې ورستو بدینون د نون مشدد به نه راغله او د لګینون د تاکید راغله لہذا قانون پکې نه چلیږي دا خبره ګرانه ده ها پوه شئ دا شاندي ګوره قرآن مجید کې توفى اصل توفیا اصل سره توفیا نو دلته بدلو چلو ما چې یا متحرک دی خو غوړې ماته چل از دک چل از دک وګرا بس بیا رټو نقلالي گئی یا متحرک ده ما قبل مفتوح ده یا دی بالغ سره بلګ څه جوړ شو توفا نو دلته کې دا خبره وکړه نو دلته کې کوګي ماتي کې دلته مو وای کنه چې وا متحرک ده او ما قبل لري مفتوح ده نو دلته بدل کا کنه نو موږ بس وایو چې د قال باب شرایطو کې دلته کې شرط نشته لري وز د قال باب شرایطو کې یو شرط ده چې دا به د فاعل می په مقابله کې نه راغلي او دلته کې دا سره د فاعل می په مقابله کې راغلي دا چل ګران دی کنه بس چې دا چل یو از دغه نو بیا ته دا ورټو لګول ته ضرورت نشته خو چې بس په کم ځای کې لږ سوچ فکر وکړي چې دلته کې ول نه راځي دلته نو بس عقبه ده دقیق په مختلفو کتابونو کې د قال بعد لپاره مختلف شرایطونه جننده لیکلي دي چا سوار لست کړی دي چا پنځل لست کړی دي چا شل کړی دي او چا ولي کړی دي چا نه هلي کړی دي او په مسوي کې نه هلي کړی دي او بناه کې تقریبا 14 15 ټول کړی دي د یار جننه اتري کړی دي دلته کې نمبر 1 به کې لیکل لري چې دا واو یا حرکت دا عارضی نه وي دا واو یا حرکت به عارضی نه وي که دا واو یا حرکت عارضی نو بیا به قاعده نه چلیږي لکه جای اعلی په اصل کې و جای اعلی سو په اصل کې جای اعلی نو دلته کومه قاعده مال نه راځي را قاعده مال نه راځي یسلو ولا قاعده څنګه ده حمزه راغله متعلق ده ما قبل لري ساکن ده د حمزه حرکت ما قبل د نقل کړه ده حمزه حذف کړی ده د جای اعلی نه شروع کړه ده جایلا یا متحرک د مقال مفتوح ده د قاعده مطابق په کار تعالی دا چې ته یا پالیس سره بدل کا اوسو وایا جاله وایا خو نه ویل کېږي ولې ځکه دا یا حرکت عارضی ده عارضی مطلب دا چې په اصل کې بګدا متحرک نو لکه پوه شوي توما په اصل کې سو توامون سو قاعده نه راځي یار کومه قاعده یا سلو والا وسنګه قاعده ده حمزه متحرک ده ما قبل لري ساکن دي حمزه حرکت ما قبل سره نقل کوه حمزه حذف کوه سبشي توامانو توامون
څو تومون اوس قاعده خدا چې واو متحرک د ما قبل مفتوح ته بدلوا نه بدلیږي ولې واو حرکت راځي اوس بل شرط داره چې دا واو یا د فا کلمې په مقابله کې نه راغلي لکه توفى د خارج شو توفى خارج شو یا توعد تيسر د خارج شو واښوي توعد توفى د ټول مونږ تاسو ویلو فوعد د خارج شو بل لاله چې دا واو یا د لفیف او د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي واو یا د لفیف او د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي لکه حیه حیه یا متحرک ته ما قبل لري حرف سیسا یا متحرک ته ما قبل لري مفتوح ده قاعده خدا و چې ته بدل کا لیکن نه بدلیږي ولې دغه لفیف او بعین کلمه کې راغلي پوه شئ حیه طویه بدلیږي نه بدلیږي الهغه دا چل یو زکو بل دا کنه چې دوا او یا نو رستوبه الف د تسنیه نه راغلي دوا او یا نو رستوبه نون د تاکید نه راغلي که ثقيله ده او که خفيفه ده اوس چا دا جدا جدا ذکر کړی دي چې د واو یا نو رستوبه الف نه دای جدا ذکر کړي د واو یا نو رستوبه نون د تاکید نه دای جدا ذکر کړي د واو یا نو رستوبه یا مشدد نه راغلی دای ته جدا ذکر کړي دلته دا ټول یو شان ذکر کړی دي چې واو یا چې په کم کلمه کې راغلي دي ناغه نو رستوبه الف یا مشدد نون تاکید چنده باندې راغلی لکه دعوا د خارج شو عصوات د خارج شو دغه جمع الف رستو راغلی واو شو به معنی یا دغه شان دي اخشین پرېګه بقاعده نه چلیږي بل شرط دا دی چې په کومه کلمه کې راغلي د فاعل لام دا د کوم کلمه کې واو یا متحرک راغلي ا کلمه با د فعل په وزن باندې نه وي ها کلمه با د فعلانون په وزن باندې لکه حیوان په قران مجید کې څنګه لري وان الدار الاخره لهي الحيوان حیوان نیا متحرک ته ما قبل مفتوح ده دا یم په سره بدل کا او دا واو متحرک ته دا ما قبل مفتوح ده دا هم په سره بدل کا نه بدلوم ولې لکه موږ په شرایطو یو شرط دا ویلو چې دا کلمه په دفاعلانون په وزن باندې نه دفاعلانون په وزن باندې فاعلانون نه ښه فعلانون او د فاعل په وزن باندې به هم نه د فاعل په وزن باندې لکه فعل لکه جیدا حیدا بل په کوم کلمه کې چې دا راغلي دي په کوم کلمه کې چې دا واو یا راغلي دي دا کلمه په دسی بای کې بدلون او د عیب معنی وبګنی لکه حاویرا عاویرا کارډینګ ته ویل کېږي واو متحرک ته ما قبل د مفتوح ده په کار خو تعالی جو بدل کا سو وایا عار لیکن عیب ولا معنی پکې نه بدلېږي سویدا بیاضا سویدا بدلېږي با ولی رنگ والا معنی پکې بل او دا شرایط یې کړه دا شرایطو بدی کې اکثر د یقول یبه قاعده چې اوس موږ مو پای کوم د اکثر د پاره دا شرایط دي بس دا ټول یو قاعده ده اوس په اور ان شاء الله پدې پوښوي بل دا چې دا واو یا چې په کومه کلمه کې راغلي د داسې افتعال کې منی چې هغه د باب تفاعل په معنی باندې یا مشارکت والا معنی بږي مشارکت والا معنی تاسو به ان شاء الله چې کله په ثانیه کې کم کسان ویل دي او کله نور بچانې د شي خیر سره نای کې بعد چې کله تاسو الموسیقه ختم کړئ هغه اوس یو کتاب ده هغه ته ویلګي خاصیات الابواب په خاصیات الابواب کې د هر باب جدا خاصیتونه دي یو به مشارکت ده نال دغه بتاو سو پوره تفصیل کیږي ان شاء الله او مشارکت صرف داو پیژنې چې پای کې دا کار یوازې نه کیږي بلکې د دوه کسان په جمع باندې یو کار کوي لکه ته ولکه زماستا سره مقابله ده نو مقابله په جمع باندې کیږي که یوازې کیږي په جواب باندې دوه کسان یو ځای چې یو مل مخکې کیږي یو لکه دا مسابقه ده مقابله ده یا یو بل ته مخامخ کېدل نو کده چې د باب افتعال د څه کلمه وا چې هغه کې د مشارکت والا معنی وا نو بای کې به هم بیا دا قاعده نه چلیږي لکه پوښوي لکه د دې لپاره مثال څه لیکل اشتورو نو دلته خو پکار دارا چې وا متحرک ته ما قبل د مفتوح ده وا بالف سره بدل کا او سو وایا اشتارو وایا لیکن نه ویلېږي ځکه په دې کې باب افتعال او مشارکت والا معنی پکې پرته ده اشتورو معنی نه یو بل سره مشوره وکړه په دې باندې پوښوي نو قاعده څنګه شوله قاعده هر هغه او یا چې متحرک وي ما قبل درې مفتوح وي نو واو یا په الف سره بدلول واجب دي او درې قاعده لپاره برها شرایط دي ډیر شی دي پوښوي چا ته چې بغسونه یادو قبول ده او چې چا دا یو هم نو یاد کنه نو دی به الله کې بیا به سوچ کړي چې دلته څه چل شوی دی او چې کومه خبره ده په سوچ کړه چیرې ورسو دینه دا ورستو به ګوري وزن ته به ګوري بای کې به ګوره وزن ته به ګوري او دی به پای کې دغه ته ګوري
عین کلمې د بګو بیان کلمه کې راغله د کندر راغله بس دا اورستو به دي ګوري چې اورستو دې سره راغلي دا قدرې خبرې ده یاد وي دا کار کیږي واښو ملي باندې دا به چی ها د دین اخوا بل قاعده چې نور منغ وایو نو هغه لپاره دا خبره ضروري ده په دې کې بار بار دا ټکی راځي لکه پرون سبق کې هم دا ټکی راغله بل اوس کوم راغله نو دا قاعده د لاول کوي او په تعلیم مستر کوم په دې پسې لیکل کړی دا نو زګه چې ورسلو قاعده چې موږ بیا وایو نو پای کې موږ ته دا قاعده په کار راځي التقى يلتقي التقاء عند باب افتعالنا معنی دا ملاویدل او اجتماع معنی د ملاویدل او ساکینین تسنیه د ساکینونو یو ساکین دو ساکینونه درې ساکینات خوښ نو التقاء ساکینین او اجتماع ساکینین د قاعده نوم دي نو ترې نوم نه هم پدريږي چې بریګه بس چل شوی اجتماع د ساکینینو یا التقاء د ساکینینو برابرۍ التقاء او اجتماع دواړه جدا جدا څه دي دا دواړه یو څه دي خاجي د دې التقاء ساکینین جواب فعل غیر متصرف دیته ویل کی چې په دې فعل کې بنوي چې هغه نه گردان کیږي فعل په دوه قسم نه یو ته فعل متصرف وي یو ته فعل غیر متصرف وي دا کم فعل چې گردان کیږي یو ته فعل متصرف وي دا کم چې گردان نه کیږي هغه فعل غیر متصرف دی لکه دا اوس ضربا او سمعا او اخذ او اکل او دا څومره فعلونه چې دي نو دا فعل متصرف دي او کم چې په دې چې دا نه گردان نه کیږي دا فعل غیر متصرف وي مثال څه ذکر کړی دا لپاره ليس نو اس پر ليس کې کم دي یا متحرک مقام موضوع په کم دي دلته ځانو جوړ کومه دا خبره ليس ليس په کې د سره شته نه او د ليس نو گردانو کې ليس فعل متصرف نه ليس ليست ليسنا دا ټول خو راځي دغه گردان کیږي خالي التقاء ساکنین او اجتماع ساکنین اول د دې د یادولهم بالکل اسانه طریقه ده یو د التقاء ساکنین اول دوه قسمونه دي یو د التقاء ساکنین علی حده ایو التقاء ساکنین علی غیر حده دا کوم کسانو تجویزونه کړی او په تجویز کې به تاسو ویلي اجتماع ساکنین علی حده او اجتماع ساکنین علی غیر حده علی حده یعنی حد ولګي هغه دغه تا باونډري تا دیوالته نو التقاء ساکنین او اجتماع ساکنین علی حده دي ته ولګي چې بای کې درې شرایط موجود وي سبق موجود وي درې شرایط نمبر 1 اولنې ساکن با مدوی اولنې ساکن با مددا یا تصغیر وي یو شرط داره چې دا بسوي چې درې شرایط پکې وي ناغه التقاء ساکنین علی حده وي خوښ دویم شرط داره چې دویم ساکن با مدغم وي دویم ساکن با مدغم وي او دریم شرط داره چې کلمه به وي کلمه به وي پوښوي التقاء ساکنین په څو قسمه ده پس وا کم ده التقاء ساکنین علی حده او التقاء ساکنین علی غیر حده التقاء ساکنین علی حده څه وایي چې پای کې څو خبرې موجود وي درې خبرې به موجود وي نمبر 1 اول ساکن به مددا یا تصغیر وي دویم ساکن به مدغم وي او کلمه به یو وي پوښوي د التقاء ساکنین مثالونه احمار احمور خويصة او ولد ضالين وزو غره دي ولد ضالين اولنې ساکن پکې مد ده او کنه ده دویم ساکن پکې مدغم ده کنه ده او کلمه ګوټی مې ولا کنه د التقاء ساکنان علی حده حکم داره چې پدې کې با دوانه ساکنونه برقرار پاتې کولې کیږي برقرار پاتې کولې کیږي مطلب دا چې پدې کې ومنګ هیڅ قسم رد او بدل او هیڅ قسمه چل اول به بګینه کو بس بخپل دی په قلاره باندې به پریدو پتا غځي کې نشوي پوه التقاء ساکنین ست ویلې کیږي چې په یو کلمه کې دوه ساکنونه د یو ځای راشي چې په منځ کې بل حرف متحرک نه وي په یو کلمه کې دوه ساکنونه د یو ځای راشي چې په منځ کې بل کلمه متحرک نه وي پرې پوه شوي خاجي بیا موږ دویم نمبر خبره وکړه چې التقاء ساکنین څو قسمونه دي دوه کم دي على حده او على غیر حده اجتماع ساکنین على حده ستوي چې بدی کې درې خبرې به موجود وي نمبر 1 اول ساکن با مدوی دویم ساکن با
مدغم وي او کلمه با یو وي خاجي التقاء او د دې حکم سره چې دا با برقرار پاتې کولېږي مطلقاً ټکه په کولی کوي مطلقاً څه مطلب دی که په حالت د وقف کې وي جو هم صحیح ده اګه په حالت د غیر وقف کې جو هم په پاتې کیږي التقاء ساکنان علی غیر حد دي ته وي چې بایګي یا یو شرط نوي یا بګي دونه یا بګي درې وانه نه ندی وو صورتونه جوړیږي چې لاولنه پکې نه دوه پکې موجود وي دویم پکې وي اول او دریم پکې نه وي دریم پکې وي اول او دویم پکې نه وي اول او دویم پکې وي دریم پکې نه وي دویم او دریم وي اول پکې نه وي اول او دریم دویم پکې نه وي او چې دې یو کلمې چې نه پکې اول نه پکې دویم نه پکې دریم دا وو صورتونه جوړیږي پوه شو دې معنی ها کو چې په کم ځای کې التقاء ساکنان علی غیر حده وو نو بدی کې با په دې دریو شرایطونو کې یو پکې یو نه یا پکې دوه نه یا پکې درې ونه نه ډېر څه مثالونه دي ډېر څه صورتونه نو خبره به وګدي چې موږ به اصل شی پاتې شي کوم چې موږ ویل غواړو پوه شو دې معنی ها د التقاء ساکنان ذهني عقلي او منسوس صورتونه مونږ لګيږي و بسنګ جوړو ګوره چې یو پکې نه دو پکې اول پکې وی دویم او دریم نه وي دویمي اول او دریم نه وي درېمي اول او دریم نه وي بیا د وایو ځکه اول او دویم پکې وي دریم پکې نه وي دویم او دریم وي اول پکې نه وي اول او دریم دویم پکې نه او وم نمبر اول دویم دریم ټول ضرورت پکې نه د التقاء ساکنان علی غیر حده څلور صورتونه دي نمبر 1 علی غیر حده یا براغله په حالت د وقف کې او یا براغله په حالت غیر وقف کې اولنی دو صورتونه دي چې یا با التقاء ساکنین علی غیر حده یا با په حالت د وقف کې راغلی وي او یا با په حالت د غیر وقف کې راغلی حالت د وقف مطلب دا دی چې د التقاء ساکنین علی غیر حده په کې صرف په وقف کې جوړیږي اصل په کې التقاء ساکنین علی غیر حده نه وي لکه الرحمن اصل کې څنګه دی الرحمن ته تاسو ګورئ الرحمن ته نو بده کې دوه ساکنین شته ده الرحمن کې دوه ساکنین شته نشته پکې کنه او کله به زه وقف وکما نو زه مې الرحمن نو دوه ساکنین نه لل کنه و دوه ساکنین نه لل نو منګه چې کله دوه ساکنین وګورو لاول به دا خبره کنم کو چې التقاء ساکنین ده او کنه ده دویم نمبر په پګبنګ ګورو چې التقاء ساکنین ده نو اعلی حده ده او غیر حده ده نو زه به اول درې شرایط ګورم نمبر 1 شرط سره اولنې ساکن با مدوي دوی کنه اولنې ساکن مد ده کنه دویم شرط سره چې دویم ساکن با مدغم وي دویم ساکن مدغم ده چې نه ده دو تبع اقوا مزه بس تا خبر واضح شو چې د التقاء ساکنین علی غیر حده ده وذ التقاء ساکنین علی غیر حده دا وقفي ده وقفي مطلب دا ده چې دلته کې د دوه ساکنین صرف په حالت د وقف کې جمع شوي دي حالت د وقف کې جمع شوي دي کنه نو دې حکم دا ده د دې حکم دا ده چې دوه ساکن به برقرار وي دوه ساکن به سوي برقرار به وي مطلب اس چل به سره هم نه کو اس چل به سره هم نه کو واښو به باندې اس چل به سره هم نه کو لکه دا څومره په قرآن مجید دا التقاء ساکنین علی غیر حده نه ډک ده الرحمن علم القرآن خلق الانسان بس دا نور دې قاریان دي نو دا ټول التقاء ساکنین علی غیر حده او وقفي ده حکم سره خاجب ها وس دارا چې التقاء ساکنین علی غیر حده غیر وقفي په مطلب خو زنیم په چې دا دوه ساکنین چې کوم راجمه شوی دي کنه دا د وقف په حالت کې نه وي نو کله وقف په حالت کې نه وو نو بیا به خالی نه وي د وسلو حالونه یا بداوی چې دا التقاء ساکنین اول ساکن با مد وي اول ساکن با مد یا تسکین وي پوه شوي اول ساکن با مد یا تسکین وي دویم دا ده چې دلته کې دویم اول ساکن با من جاره او دویم ساکن با لام تعریفی وي دویم ساکن با لام تعریفی وي دریم دا ده چې اولنې ساکن با واو غیر مده یا میم جموي صحیح شولا او یا بدل اولنې ساکن او دویم ساکن نبا مدوي نبا یعنی مطلب دا مخکې چې سو شول په دې کې به هم نه نبا یا تصغیر وي او نبا چې نه
دبا من جاروي نبا من جاروي او نبا واو غیر مدوي نبا واو غیر مدوي نبا میم جموي یلګه التقاء ساکنین علی غیر حده کبا حالت د غیر وقف کې جمع شولو نو دې څو صورتونه جوړيږي سلور یا با اولنې ساکن مدا یا تصغیر بوي یا با اولنې ساکن من جاره دویم ساکن بلا می تعریفي یا با اولنې ساکن واو غیر مدا میم جمع بوي یا با د اولنې ساکن نبا مدوي نبا یا تصغیر وي نبا واو جمع وي نبا میم جمع وي یعنی اس به هم نوي خو شوي اوس حکم لراشي اولنې ساکن به مد یا تصغیر وي نو دا مد بغرزو مد یا تصغیر با غرزو با بغرزو پوښوي د دې حکم سره لکه قالنا ناول وګورئ التقاء ساکنین دي کنه دي علی غیر حده دي کنه ها علی غیر حده دي کنه نو الاولنې په کې وګرځوا او دویم کې حذف کړه څه بشي قالنا بس شي قلنا پوښوي ها اوس ګوره کدویم اولنې ساکن من جاره یا دویم ساکن بلا می تعریفي نو بری کې بیا موږ حرکت د فتحې ورکو اول ساکن لبا حرکت د فتحې ورکو لکه من الجنه والناس ومن الناس وزان لبزنو او شو به باندې من الذين كفروا کچرته الاول نه ساکن واو غیر مد یا میم جمعو نو دې لبا حرکت د ضمه ورکو څو ورکو حرکت د ضمه ورکو وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين انتم له انتم او الاعلون چې کله دې نه دا دغه ورنما حمزه اسلی ورنما نو د ساکنان نه اول نه به میم جمع نو دا بل لګي اولین میم دغه جوړکم وانتم الاعلون او لا تدعون دا ان شاء الله تاسو بیا ورسول دا کې څه دغه او کله ولنس تصغیر نه مدوا نه مدو نه تصغیر او نه با واو غیر مدو نه میم جمع نو بیا موږ د حرکت دا کسری ورکو زکه چې د علماء کرامو قاعده ده الساکن اذا حرك بالكسره دا ده یعنی عام طور باندې دغه چی کنه دا حرکت د کسری ورکول کیږي ناغه دا دغه چې دین له څومره صورتونه بدیږي حرکت د کسر کوي لکه قل الحق نو دلته بعد کې الاولنه لام دو لامونه د مسلمانانو ساکینو الاولنه بګ نه تصغیرو نه بګ مدو نه بګ من جارو نه بګ واو جمع نه بګ میم جمع نو ولا کسرور کړل نو عام حالت کې التقاء ساکین د کسرور کو لګيږي دیو علماء کرام یو قاعده و ذکر دا چې الساکن اذا حرك بالكسره وس بدی کې یو خبره ده چې کله الاولنه ساکن مد یا تصغیر وي خو بدو کلمو راغلي بیا برقرار پاتې کو لکه فی یوم نو فی جدا کلمه ده او یوم سلا جدا کلمه ده دا برقرار وي خو شوي نو اول ساکن یا مدوي او د دې سره یو شکل دا ولي کلمه هم یوي کلمه هم سوي کلمه یوي دی اول ساکن مد دا یاد شو تاسو اوس ګوره خلاصې دا ګوره التقاء اجتماع عدوانا یو ځای کېدو ته وای ساکنین دو ساکنونو ته وای د التقاء ساکنین او د اجتماع ساکنین مطلب سره التقاء ساکنین اجتماع ساکنین مطلب دا دی چې په یو کلمه کې دو ساکن حرفونه د یو ځای راشي چې په مینس کې پکې بل حرف متحرک نه وي په یو کلمه کې دو ساکن حرفونه د یو ځای راشي چې په مینس کې پکې متحرک حرف نه وي لکه پوه شئ د التقاء ساکنین وای اول د التقاء ساکنین څو قسمونه دي دوا سوري بن کا کبي اول د التقاء ساکنین سو دغه دي دوا کم دي زه ډوډۍ نه خورم التقاء ساکنین علی حده او التقاء ساکنین علی غیر حده التقاء ساکنین علی حده څه ته وایي چې باندې کې درې شرطونه وي څو شرطونه پکې درې شرطونه پکې نمبر 1 شرط سره اول ساکن مدا یا قاری صاحب یاد کا بیا بزان نو لګی دا په ریپورت باندې ځنه وی د شروع واغله اول ساکن مدوی یا سوی یا تصغیر وي دویم شرط سره دویم ساکن به مدغم وي مدغم بنوي دویم ساکن به مدغم اول نه ته مدغم نه کې دویم شرط سره دویم ساکن به مدغم وي او که دریم شرطو کلمه به وي کلمه ما یووي او چې او د دې التقاء ساکنین علی حده حکم سره
دا برقرار پاتې کولېږي مطلقاً. د مطلقاً مطلب څه دی؟ که په هر حال کې په حالت وقف کی او که په حالت غیر وقف کی لکه ولا الضالین کې په دې ضال باندې چې کم راغلي دي پوه شئ. التقاء ساکنان علی غیر حدیث څه ته وایي چې بدیږي یا یو شرط یا دو شرطونه یا بګي درې وانه شرطونه نه وي او د دې څو صورتونه جوړيږي او صورتونه او حکم په سلور پنځه صورتونه کې حکم په پنځه صورتونه کې حکم درې دارې دای حکمونه دي موږ وایو چې د التقاء ساکنان علی غیر حده یا براغلی په حالت د وقف کې او یا براغلی په حالت د غیر وقف کې ک التقاء ساکنان علی غیر حده په حالت د وقف کې راغلو حکم یې سره برقرار به پاتې کولېږي او تا د سکو دې مثال و الحمدلله رب العالمین ورته شروع کا او من الجنه والناس د ټول صورتونو اخرنی اخرنیاتونو ورته و بس دی بیا پوښي او که بیا نو کوی جو الله دې خوشاله او که چرته التقاء ساکنه لا غیر حده او حالت د وقف نو غیر وقفو نو بیا به خالی نه دی ضرور حالتونه یا ودای چې اولنې ساکن به مد یا تصغیر وي او په یو کلمه کې وي او په یو کلمه کې وي نو لدی حکم سره ډایرکټ حکم لګوا چې اولنې ساکن با غرزولېږي اولنې ساکن مدبا غرزولېږي او که په جدا کلمو کې راغلو نو بیا ما نه غرزولېږي لکه فی یومین دا به نه غرزولېږي بیا دیم صورت دی دا چې اولنې ساکن من جاروي او دیم ساکن چې نه داسوي لام تعریفي نو په دې صورت کې با دا اولنې ساکن لبا حرکت د فتحې ورکو او دریم صورت کچرتا اولنې ساکن واو غیر مدو یا کواو مدو نو بیا به چي بیا غوال دغه ورځو کنه ها او که التقاء ساکنین او اولنې ساکنین واو غیر مدو واو سو غیر مدو او دویم نمبر یا میم جمع نو بیا با اولنې ساکن ته حرکت د ضمه ورکو او کدي موجوده درین علاوه پر نور صورتونو کې یو هم نو راغله نو بیا با هغه ته موږ حرکت ته کسری ورکو زکه چې د صرفیانو پنځ باندې قاعده ده اذا حرک بالکل دا قاعده څنګه مشهوره ده کنه چې لکه عام طور باندې دا صورت راځي لکه د امین جرا او دا لکه ډیر کم راځي نو دا قاعده ده چې الساکن اذا حرک بالکسره دا پوه شو به معنی ها د دینه بعد دا په دې پوه شو کنه ها دا به وړو ځان ها اوس منګه د څه کو کنه چې یو قاعده په بشنور وایو چې موږ د سیم د ماضی د خبره موږ د واضح شي ها پټو ته بس زر کو صحیح ده بس دغه قاعده ده نو دغه د عربیانو اوریدل شوی به نور کو خدا ده چې لکه دغه زما د واو غیر مدد زما چې واو په جمع باندې دلالت کوي نو واو د جمع دی جو زما پکې د جمع ده اذابل چې د دین فرق پکې راشي په مين کې هغه او کیس نه بیا خدا کسر ورکړي او شو علاقه ته شروع وستو ها دا صفه کا جی وایا څوک څه تاسو کې به دي زر وای تاسو پوه شو به معنی اولنه بازو کو کم چې مده بل لګو کنه صحیح په ټولو صورتونو کې بدای اولنه ساکن د مده دا خبره موږ د مده کړی د مده بدل لګو په دې پوه شو تاسو بل قاعده دا دایزه او قاعده ده کنه چې لکه تاسو دا واورېدا نو بدی کې به تاسو سلور قاعده به تاسو په تعلیم مصرف پیل کیږي وګورئ کړئ د شدا چې هر هغه واو او یا چې متحرک وي واو یا سوي متحرک وي ما قبل د دې مفتوح وي او دا واو او یا د قال بعد وجنه په الف سره بدل شي او غالب د التقاء ساکنین د وجنه غردیدلې نو دا واو او یا د منګورو چې په دې واو یا باندې کوم حرکت راغله کبه واو باندې فتحه یا په واو باندې ضمه وا نو فا کلمه له حرکت د ضمه ورکو او که واو مکسور او یا عامله نو بیا موږ فا کلمه د حرکت د کسره تاسو ما دا ویډیو چې د اجوف قاعده زوتو موږ د ټول نه لول به د قاعده نوم او د قاعده اصل بروباسو صبر واسو اصل بروباسو لکه د دې قاعده نوم ده قلنا بعنا خفنا او بعنا ولا قاعده لکه دا پرې الګه پس قاعدو کې چې ده کنه پس کتابونو کې قلنا جدالي ګلا طول نه بګه جدالي ګلا خف نه بګه جدالي ګلا بيع نه بګه جدالي ګلا چا قلنا طول نه ولي ګلا خف نه جدالي ګلا او بيع نه جدالي ګلا چا قلنا طول نه يوزي ګلا او خف نه بيع نه جدالي ګلا عمر د ټول په جمع وما تاسو خو دا وشي قلنا با اصل منغلو باسو قولنا د طول نه اصل ده قولنا د خف نه اصل ده
خوفنا او د بیعنا اصل له بیعنا بیعنا صحیح شو لا هر او چې متحرک دي کنه دي ما قبل مفتوح ده کنه نه نو لاول خو بغذا غلاول نه قانون دی چلو ما ده واو متحرک ده ما قبل مفتوح ده بس سره بدلو ما کم قاعده ده را نو قولنا نه بس شي د قولنا نه د خوفنا نه د بیعنا نه باعنا اوس کومه دویمه قاعده ولا کنه چې دوه ساکنین ناغلی دي جو څور دوه دوه ساکنین ناغلی دي نو څور دوه اجتماع ساکنین على حده دي او غیر حده دي على غیر حده دي کم یو صورت پکې نشته لري کم شرط پکې نشته لري دویم پکې مدغم نه لري دویم پکې مدغم نه لري نو چې نه لري نو موږ ویلو چې التقاء ساکنین على غیر حده حکم دار چې اولنې ساکن پکې مده یا تصغیرو نو څه چل به سره کوم حذف کوبا نو د قالنا نه بس جوړ شي قالنا د طوالنا نه بس جوړ شي طوالنا او د خافنا نه بس جوړ شي خافنا او د بانا نه بس جوړ شي بانا وس برا شو دې پورو وشو کنه دا حضور سبق ده کنه دا حضور سبق ده نو ټکه بګی تاسو زده کو نو ټکه بګی نشته دا حضور سبق ده کنه وس دا نو سبق زمونږ ردی متعلق ده چې په افا کلمه باندې موږ کم حرکت وایو نو بفا کلمه معنی یا به ضم وایو یا به کسر وایو یا به فتح وایو یا به سوایو یا به فتح وایو او یا به فتح پکې نشته ده یا به کسر وایو یا به ضم وایو یا به ضم وایو یا به سوایو کسر موږ به اصل ته وګورو چې په اصل کې واو راغله او کې یا راغله کا په اصل کې واو راغله او واو مفتوح یا مضموم واو مفتوح یا مضموم نو بیا به موږ فا کلمې د حرکت د ضمیر ورکو او کا واو مکسور وو او یا عامله کا مفتوح وی کا مکسور وی کا مضموم وی نو بیا په فاعل مله حرکت دا کسره ورکو پوه شو به باندې اوس وګورئ دې منغه وګدل فا او واو په دې باندې واو مفتوح ده کنه او دلته واو مضموم ده کنه نو بقلنا نه بس جوړ شي قلنا او دا قلنا نه بس جوړ شي قلنا دلته اوس ما واو ته وګدل په واو باندې کسره وا نو د خفنا نه بس جوړ شي خفنا او دا دلګه بیانا یا راغله نو دلګه د بانا نه بسوي ما بانا بیان او دې قاعده نوم ده قلنا خفنا بیانا ولا قاعده اله پوه شوي وس وجه صدا وجه خو از په دې کې نشته ده خو لکه په مراخ کې وې وجه دا چې دلګه منګه د فاکر مله حرکت د زمي زکه ورکو چې دلالت وکړي چې په دلګه په اصل کې واو موجود ده په دې کې کسره منځ کا ورکو چې دلالت وکي چې په اصل کې دا واو مکسور ده یا واو به سره مکسور ده دلته من کسره څخه ورکو چې دلالت وکي چې په اصل کې یا موجود ده خبره ختمه ده پوه شئ نو څنګه قاعده وایو هر هغه واو او یا چې متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي واو او یا دا قال بعد وجنه په الف سره بدل شوی الف د التقاء ساکنین د وجنه غوړېدلې نو موږ به اصل ته وګورو کله دې واو باندې فتحه یا ضمه وا نو فا کلمې له حرکت د ضمیر ورکول واجب دي او که په واو باندې کسره وا یا دا نو بدی کې به موږ فا کلمې له حرکت د کسره ورکول واجب دي دا ضمیر په صورت کې ځکه چې دلالت وکي په اصلیت د واو باندې چې واو موجود دي په کسری په صورت کې راخف ده بدی کې واو لا فا کلمې له کسره ورکول ځکه واجب دي چې بدی کې دلګي فتح ولګي چې واو په اصل کې مکسور دي پوه شو باندې ها پدې پوه شو یاد بشي ردا بل قاعده وایو قیل بیع قاعده قیل بیع ګور اقا خبره ده ما چې راته ویل کنه نو بیا ولکه بس ته پوه چې دا ماته صحیح خبره کړی دا چې قیل بمنګه د قاعدې نوم ده قیل بیع د قاعدې بمنګه څه چل کو اصل جی وایا څنګه کم شرط پکې مونږ لګي څنګه وا او یا کله عین کلمې مقابله کې راغلي وي او ما بعد متحرک وي نو بیان او طویل او غیر په دې کې بقاعده نه چلیږي ها اوس څه وي چې لږه په قول لګي صحیح ده ماشاءالله خیر اوس دې خبره ده کنه زموږه چې د قال بعد لپاره چې کوم شرط چې د عین کلمې په مقابله کې با واو او یا راغلي وي او رستو بتی متحرک نه وی راغله رستو بتی
متحرک نه راغلی د دغه حرکت نه مراد ده حرکت اصلي د دې حرکت نه مراد ده سو حرکت اصلي او دلته کې د دې نه مراد ده حرکت واو یا د عین کلمې په مقابله کې او داغه نه ما بعد متحرک وي ما بعد متحرک وي ما بعد متحرک وي دلته کې ودري نور قاعدو کې لکه دا شرط سي لیکل لري چې دا واو او یا با ماده زائده کې بني راغله او ماده زائده کې بني دلته کې دا واو یا د عین کلمې مقابله کې خو زائد دي د دغه لپاره شرط دا د سلورم نمبر خبره چې کنه دا کم واو یا چې راغلي ما بعد دې متعلق وي دا به شرط دا چې دا به دغه وي د فاعل لم کلمې مقابله ماده به زائد وي ماده به زائد وي او بقول نه خو راغله ده او زائد نه ده بل دا چې د نون د حرکت عارضی ده اصل کې پکې لکه نه موجود اصل مراد د ماضی الاول نه څنګه ده د چې کته واو یا د عین کلمې مقابله کې بخامه راغلي او د متعارف نو بیا په قواله کې قاعده نه چلیږي په بیع کې نه چلیږي خو شو دې باندې ها بیا په قواله او په بیع کې نه چلیږي نه ځکه چې پای هم د واو یا نه ما بعد متحرک راغلی خو شو ها دا څه بل قاعده چې دا ناقیل بیع ده نو قیل بیع قاعده ته د دې قیل بیع اصل څه شری د دې قویله او د دې بیع تاسو ته ما ویلو چې دا اصل یاد کو کنه نو ته پوه چې تا نیم کار کړل د دې قاعده بعضي استادان هغه دا قاعده دې بیانې چې فعله د دې قاعده نوم فعله ګرځي سو فعله چې د دې فعله والا نوم دی او د دې فعله دو قسمونه دي یو د فعله حقيقي یو د فعله حکمي فعله حقيقي او فعله حکمي فعله حقيقي دي ته وایي چې یو کلمه د اصل نه په دې فعله په وزن باندې وي فعله حکمي دي ته وایي چې داغي کې یو کلمه په اصل کې د فعله په وزن باندې هو کومنګ د حروف کټ کو نو بیا د فعله په وزن باندې راځي لکه دا قيل قولا دا قولا او بیا د فعله په وزن باندې کنه نو دا فعله حقيقي دي وس زویما ان قویدا سویما ان قویدا او اختو یرا نو ان قویدا او اختو یرا دا د فاعله په ځای باندې دي او غزر ان قویدا نه ان کټ کما او د اختو یرا نه اخ کټ کما نو بیا فاعله وزن نه غي کنه ها او چراغ دي د فاعله حکمی ویل کیږي څورته ویل کیږي فاعله حکمی نو د قاعدینو بعض استادانو لیکل لري فاعله والا قاعده او بعض لیکل لري قیل بیع والا قاعده نو دا چې هر هغه او یا چې اجوفو په اجوفو د عین کلمې په مقابله کې راشي ما قبل ته مضموم وي هر هغه او یا د شوې اسانه هر هغه او یا چې متحرک وي ما قبل ته مضموم وي صيغه د ماضي بحث د فعلی ماضي مجهول وي نو دا د خپل اصل نه علاوه په دوو طریقو سره ول جایز دي په درې دي خو هغه اشمام د اشمام تاسو پوهیږئ نه پدې کې لکې نو په دریو طریقو سره ویل کېږي په دوو طریقو سره یو د نقل حرکت ایو ده حذف حرکت نقل حرکت او دویم سره حذف حرکت نقل حرکت دی ته ویل کېږي چې دا واو یا د حرکت ما قبل د نقل کا دا واو یا حرکت ما قبل د نقل کا ما ته وګورئ کنه لګوټي چې دا واو حرکت ما قبل د نقل کما نو د قویله نه بس جوړ شي څنګه قوله قوله سبا جوړ شي او د دې نه بس جوړ شي بي عید یا مې زمیر ته بوتللا نو سبا شي بيع پوښوي ورګورا واو ساکن ده مظهر ده او ما قبل لکسره ده نو کومه قاعده ده میعاد قاعده د وجه نه ودا قبل شي د دې قاعده نوم څه ولکه قیل او بیع نو قیل او بیع تا ترى لګرانه له پوښوي حذف حرکت مطلب دا ده چې بری واو یا باندې کوم حرکت راغلی هغه دی هو ورده نو چې و ورده نو دا بس شي دا بس شي قوله او دا بس شي بيع سم شي وسياره غري دا ساکنه دا مظهره دا د باب افتعال لفاظ کلمې مقابله کې نه راغلي نو او ما قبل ته مضموم ده نو د قاعده نوم زمانه هیر ده د یو سره قاعده د ودینا دا یا ما په ستر بدل کما او واو سره دا بس شي بوع نو دا قوله او بوع او قيل او بيع واښوي د اختو يرنه بس شي اختيرا او اختورا او د انقویدنا انقودا او انقیدا دا قاعده لرو لکه پوه شو به معنی پوره ده بیا به چې لکه ټول سبق راته به ورځ باندې خلاصي او ځان نه دمکې نو د سینه
دا لن به تاسو موږ به صرف چې اوس اجرا کوو نو موږ به صرف د ماضي اجرا کوو د ماضي معلوم او ماضي مجهول یعنی دا به ان شاء الله موږ له د دې ځای پر چې موږ دا سلو پنځه قاعده وي کومه قاعده موږ ویلې قال باع ولا التقاء ساکنین ولا بل قلنا خفنا بيعنا او قيل بيع دا سلور شو کنه دا سلور قاعده چې موږ وي ان شاء الله تعالی په قران مجید کې او په حدیث کې او په تورات کې او په زبور کې او په انجیل کې غدین علاوه سنو کتابونه پایږي چې څومره د ماضي معلوم او د ماضي مجهول صيغه راځي دا خو به کولای شي ادلین علاوه نور به هم کولای شي ان شاء الله اوس به یو څو منټه بعد ویني چې تاسو کله داشته واړوي شابه